بسم الله الرحمن الرحيم. التوابع وهو جمع تابع منقول عن الوصفية إلى الاسمية، والفاعل الاسمي يجمع على فواعله كالكاهل على الكواهل، والمراد بها التوابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. خجكلا مصنف رحمه الله د اسم د مقاصدنا فارغ شو، مرفوعات و منصوبات و مجروراتنا وس داغي توابع بیانی بالفاظ دیگر تر وس پوری داغا معرب بیانو چاغو ته اعراب اصلا ملاویدل، وس داغي بیان کی چې اعراب ورته طبعا ملاویږي. نو اول بحث کې موږ ته توابع او تعریف کړي، او هو کل ثان تابع هرغه متأخر تویل کیږي په رتبه کې، هرغه متأخر ته په رتبه کې یو بیاراب سابقه چاغه معرب وی په رتبه کې د دنه د مقدم من جهة واحدة د دواړو د اعراب جهتم یووی درجه شو. تابع چاته ویل کی کل ثان هرغه دویم تا معنی د دویم مرتبه والا به الفاظ دیگر هرغه متأخر تا کاغه دویم وی ک دریم وی ک څلورم وی هرغه متأخر ته ویل کیږي به اعراب سابقه چې هغه معرب وی د دنه د مخ کې والا په اعراب باندې د دنه چې مخ کې د چا اعراب وی پاغه دا معرب وی، کا مرفوع وی دا مرفوع وی، کا منصوب وی دا منصوب، کا مجرور وی دا مجرور. من جهة واحده او د اعراب د دواړو د یو جهت نه دا نه چې یو مرفوع د مبتدا په وجه او بل مرفوع د خبر په وجه، بلکې دواړه د مبتدایت په وجه مرفوع یا د خبریت په وجه مرفوع. تاسو نه پیږئ، بس دغه مقصدی خبره وا تعریف د توابع وشو، یاد شوی به کنه نورې قصې پکې کوو. التوابع وهو جمع تابع، لغوي معنی مليسب تابع ویل کیږي رستو راتلون کیتا، اوس دا د چا صفت ده وهو جمع توابع جمع هم د چا ده، نو هو جمع تابعين علامه بیان کوي دا د تابع جمع ده. په دې اعتراض راځي لږ برو ګوري، بلکې دا د اعتراض نه جواب ذکر کوي. اعتراض دا د توابع د تابع جمع ده که د تابعاتون جمع ده. که چېرې جمع د تابع وي نو تابع خو وصف اسمي دی، اسم فاعل صيغه ده، وصفیت کومه ده صحیح ده، دا اسم دی وصفی او وصفی اسم جی یعنی هغه اسم چې هغه کې د صفت والا معنوي، لکه دې کې د تبعیت والا معنی ده. وصفی اسم د فواعل په وزن باندې توابع سره نه جمع کیږي. دلته لازم جمع شو، په سوال پوه شولې. وصفی اسم چې وي هغه د فواعل په وزن نه جمع کیږي، او کته چې جمع د تابعاتون ده نو د توابع دا خو صفت د اسم د اسم نبی با تابعاتون صفت د الاسم شي. توابع جمع د اسماء دا جمع د جمع صفت، جمع د جمع صفت وي، نو مفرد د مفرد صفت وي. نو چې کله توابع د اسماء جمع و نو تابعاتون به د اسم جمع معنی څه وایو یار. کله چې توابع صفت د الاسماء نو به تابعاتون صفت د اسم شي، حالانکه اسم مذکر دی او تابعاتون مؤنث ده. نه د تابع جمع جوړیږي او نه د تابعاتون. جواب کوي علامه چې به دا جمع د تابع ده. پاتې شوله دا خبره چې وصفي اسم وي داغي جمع په وزن د فواعل او توابع نه راځي. دلته څنګه راغلي؟ جواب دار دی چې اوس اسمیت غالب شوی دی. کا وصفیت نه چاته وکتی دا باقاعده عالم ګرځیدلې دی. اوس دا معنی د رست راتلون کې دا معنی نه ده، بلکې تابع خپل عالم دی. بدی چلو پنځو کې وته ویلې کې کوم پنځه توابع دي.
تو ګورئ او جمع تابعین دا تابع جمع دا منقول عن الوصفیت او دا منقول شوی دا وصفیت نا اسمیت تا والفاعل الاسمی برحل شکل دا اسمی شو فاعل اسمی شو نو فاعل اسمی د فواعلو په وزن باندې جمع کېدلی شي پدن لګي تاسو ورسېدلی کنه اعتراض دا شوی دا د تابع جمع ده که د تابعاتون ده که د تابع جمع وي نو دا خو به فاعل اسمی نه فاعل وصفی ده او فاعل وصفی فواعلو په وزن باندې نه جمع کېږي او که د تابعاتون جمعي نو د دې مفرد تابع د دې موصوف به اسم وي هغه مذکر دی نو دا خو صفت نه جوړیږي مؤنث دی نو جواب دا دی چې دا صفت د جمع د چا د تابع پاتې شول اعتراض دی نو د هغې جواب دا دی چې دا اوس اسمیت ته وصفیت منتقل شوی دی نو فاعل اسمی دی فاعل وصفی نه دی او فاعل اسمی چې هغه په وزن د هغې جمع په وزن د توابعو فواعلو راځي وګورئ اسم پټې واړول یار او جمع تابع منقول عن الوصفیة الى الاسمیة والفاعل الاسمی چې دی یجمع على فواعل هغه د فواعل په وزن جمع کېږي لکه کاهل ته وګوره دا فاعل اسمی دی او جمع راځي فواعل په وزن على الکواهل د ولو نه بره د ملا نه بره د ولو منځ کې چې کوم شي هغې ته وایي والمراد بها التوابع والمرفوعات لك برو غوري مريسي دویم اعتراض دغه جواب کی اعتراض دا دی چې زه به دروخه ما تابع به تابع خدا تعریف به صادق ناراضي لك ان دا دویم تابع دی ان کې دا دویم داول تابع دی ضربا کې دا دویم داول تابع دی حالانکه په دې هر یو کې دویم چې د اول په اعراب باندې معرب نه دی او ترستو په تعریف کې وای چې په اعراب داول باندې څه وي معرب وي په سوال پوه شولې ولې نه دی ځکه دغه خو مبني دي ان کې دویم اولم مبني دی دویم مبني دی نو دا دویم داول په اعراب څنګه معرب شو دغه شان ان کې دغه شان ضرب کې نه جواب داري امري سب دلته د مطلق توابع او تعریف موږ نه کوو ځکه دلته د مرفوعات د توابع بیان کوو د منصوبات د توابع بیان کوو د مجرورات د توابع بیان کوو او مرفوعات منصوبات مجرورات دا د چا اوصاف دي د اسم نو د تابع د اسم بیان کوو او تارته حروف او افعال مثال کې پیش کوو موږ چې کوم تعریف کوو د چا کوو دا غ تابع چې د اسم تابع وي وره والمراد بها مراد بدغه توابع او سره توابع والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات دي او دا درې وړه التي هي اقسام الاسم چې دا اقسام د اسم دي فلا ينتقض حدها نما تيږي تعریف د توابع بخروج نحو ان كأن توزي ان يا ان دغه شان ضرب وزي کدا وزي خیر دی ولی لعدم كونها من افراد المحدود ځکه دا د محدود افراد ندینه چې نه دي کړه حد نوزیم ټیک ده خجی کل ثان تعریف دې نه شروع شو هر هغه ثانی ته ویل کېږي علامه فرمایي کل متأخر ثانی نه مراد څوک دی دویم نه دی ګوره ښه ثانی نه دویم نه دی مراد بلکې چې د چا رتبه دویم هغه ته مراد دی کا مرتبه اول نه په دویم ځل باندې راځي نو کاغه دویم یو کدریم یو کو سولرم وي بل الفاظ دیگر متأخر ته مراد دی څوک ته مراد دی هغه څوک چې هغه د اول نه متأخر وي نو که دویم هم ته متأخر دی او کدریم صفت وي او کو سولرم وي نو که اعتراض جوړوي اعتراض هم جوړيږي معترض اعتراض کوي به استا دا تعریف چره دا هغه تابع باندې خو صادق راځي کوم چې اول تابع وي زید الفاضل فاضل ثانی دی صحیح شو خو چې کوم دویم صفت وي یا دریم صفت وي دویم تابع وي یا دریم تابع وي هغه باندې ځکه که دویم تابع وي نو خو په دریم نمبر کې دی به اول مطبوع به پس یو تابع به پس دا او کوم دریم تابع دی نو هغه دویم تابع دی دریم هغه په څلورم نمبر کې دی پیږي کنه نو دا خود توابع نو وتل نو جواب دار چې د سرین مراد څوک دی
متأخر من کافیه کې داسې جواب کړو کم از کم دویم مراد دی زید کېدلی شي وګورئ کل ثانٍ کل متأخر متى لوحظ مع سابقه متأخر ناغه متأخر مراد دی چې کله د دې لحاظ د سابق سره وکړلی شي مخکې سره د مرتبه وګوري نو کان فی رتبه ثانیه دا په رتبه ثانیه کې وي دا په دویمه مرتبه کې د اول په اعتبار سره نو که درېمو هم په دویمه مرتبه کې دی او که څلورم هر یو فدخل فيه التابع الثاني والثالث فصاعدا بیا ورپسې دویم قید ولګوه د تعریف دویم جز کل ثان هر هغه ثاني ته ویلی کېږي باعراب سابقه نو علامه فرمایي متلبس باعراب سابقه دا اعراب سابقه جاری مجرور متعلق دی ضرب مستقر پوری متلبس پوری یا معربین وایا کل ثان معرب باعراب سابقه چې معرب بوي په اعراب سابقه باندې متلبس بوي په اعراب د مشتمل بوي په اعراب د سابق یعنی مدبو باندې الکه اعراب نه مراد جنس د اعراب دی ښا جنس اعراب د غیر دا نه د چی پاغي کی حالت رفی کی الف او پدې کې بم وی کاغي کی رفع و ضم و پدې کې هم د ضم وی نه بدلیدل شي کاغي کې حالت رفی کی مثلا اسب الفرض وایو الف وی دي دل طرف و مسیدا جنس اعراب کې برابر وي ای بجنس اعراب سابق بحيث يكون اعرابه اغدا چی وی د اعراب د من جنس اعراب سابق د جنس د اعراب د سابق را ناشن کلاهما من جهه واحد متعلق د ناشن پوری او به دا خبر د کلاهما مبتدا لپاره کلاهما دواړه چی یعنی مطبوع او تابع دی اعراب دا به پیدا کیږي من جهه واحده یو جهتنا دواړه به د مبتدا توب په وجه مرفوع دا مې ویلو کنه دواړه به د خبر توب په وجه مرفوع دواړه به د مثلا مفعول به توب په وجه منصوب به نسب سے ورزه مثال یو ګره جاءني زید العالم مثلو او به ورپسې څه من جهه واحده شخصیه دا اعراب به د دواړو شخصي وي نه کې اعراب شخصي نه نوعي ابار کیږي رس روان دی ښا اعراب به یو وی خو یواله به اعتبار د نوعي وي دغه بار شو نو کوم یو مراد دی چې اعراب یو وی او په اعتبار د شخص سره شخصي وي دا مثال چې جاءني زید العالم ودلته دی عالم ته وګوره دا ثانیم دی ځکه متأخر دی د زید نه صحیح شو او معرب دی په اعراب د زید باندې زید مرفوع دی دا مرفوع دی دوا جهت هم د دوړو یو دی ځکه دواړه په اعتبار د فاعلیت مرفوع دی پوهیږئ کنه پی فإن العالم جري اذا لوحظ کچری د دې لحاظ وشي د زید سره هغه سره ته چکی نو کان فی رتبه ثانیه دا په رتبه ثانیه کې منه د زید نه و اعرابه من جنس اعرابه او د اعراب هم د جنس اعراب د زید د چغه څوک دی غرفره او رفع بدوړو کې د یو جهت نه ده او رفع فی کل منهما او رفع بدی په هر یو بدی دوړو کې ناشم من جهت واحده پیدا ده د یو جهت نه او هغه جهت هم کم یو دی شخصي دی ښا دوړه د فاعلیت په بنا باندې مرفوع کنه پیږي هي فاعلیت زید العالم هغه فاعلیت د زید العالم دی نو فاعل صرف زید نه سره د عالم دی وره یعنی جاءنی چې منصوب دی مجیت د مطلق زید ته نه بلکې زید ته سره د وصف منصوب دی نو جهت څه شو یو شو دواړه فاعل شو لأن يعني دواړه بشریک فاعل لأن المجيء المنصوبه ذکر هغه مجیت یعنی جاءنی کوم چې منصوب دی زید ته في قصد المتكلمين ومنصوب إليه دغ منصوب زيد تديخ مع تابعه سرد چانا العالمنا لا إليه نزيد مطلقا سرب مطلق زيد تنا بلکه زيد سرد دي قيد چه تابع تبنبي مطلقنا فقوله كل ثان يشمل التوابع وخبر المبتدئ وخبري كان وإن وخواتهما وثاني مفعولي ظننت واعطيت لكبر وګوره مرسي وس كل ثان اب منزلي د جنس شو دا ډیر افراد ته شامل دي دا د مبتدا خبر تم شامل دي غم دویم وی کنه وی دا د حروف مشبه بالفعل خبر تم شامل دي غم دویم وی دا د افعال ناقصه
خبر هغه خبر ته هم شامل لی هم دویم وي دا د هغه فعل چې دو مفعول غواړي او یو حذفول پکې جایز نه وي ظننتو وغیره د هغې دویم مفعول ته هم شامل دی ځکه هم دویم وي او هغه فعل چې دو مفعول غواړي یو پکې حذفول جایز وي لکه اعطیتو د هغې مفعول ثاني ته هم شامل دی دا ټول دویم نمبر کې دي تاسو پوهېږئ ټول به څوم مرتبه کې دویم مرتبه کې دي نو بې ورپسې دا لفظ چې ویلو بې اعراب سابق چې د مخکینی اعراب او د دې اعراب به یو وي دې سره ته د حروف مشبه بالفعل خبر بار شو ځکه د هغې خبر مرفوع یو مخکینی چې سابق او منصوب وي اعراب دواړه یو وي د افعال ناقصه او خبر دام بار شو ځکه هغه منصوب یو د دې کوم سابق وي اسم اخو مرفوع اعراب یو نه دی کنه بیږي البته درې به کې بعد دي شو د مبتدا خبر پاتې دی ځکه د دواړو اعرابي وي دغه شان د ظننتو مفعول ثاني او د اول اعراب یو هم پاتې دی د اعطیتو د مفعول ثاني او د اول هغې اعراب یو هم پاتې دی داسې ده که نه وګورئ یو ته فقوله كل ثان يشمل التوابع توابع تم شامل له وخبر المبتدا تم شامل له وخبري كان وان تم شامل له وخواتهما وثاني مفعول ظننت دوم مفعول ظننت اعطيتو غيدم شامل له وقوله دا قول جماعتين وکړو دوم قید چې ولګو به اعراب سابقه چې مربوي د سابق به اعراب باندې یخرجون ویستلو دی قید الکل ټوله الا خبر المبتدا اعلان دی وته اغه دي استله وثانيه مفعول ظننت او دوم مفعول ظننت نه دي استله او دا اعطيتو ولا پیګه پکنه به بل دریم قید کم ولګولو جهت د اعراب بد دواړو جهت اعراب بد دواړو یو وي یعنی اعراب بد دواړو شخصا یو وي نو بده سره ته اوس د مبتدا کوم خبر دی خبر شو اعراب د دواړو یو دی خو شخصي نه دی نوعي دی عامل یو دی ابتدا خو شخصي نه دی یو د مسند الیه په وجه مرفوع دی بل د مسند به په وجه مرفوع دی نو جهت د دواړو یو نشو موږ ویلیو چې تابع غي ته وي چې دا او ما قبل ندی جهت اعرابم یو وي دواړه په شریکه مبتدای دواړه په شریکه خبري دواړه په شریکه مسند الیه یا دواړه په شریکه مسند به وی دلته یو مسند الیه دا بل مسند دی دغه شان ظننت زیدن فاضلا دلته فاضلا بار شوکا ولی دلته زید چې مظنون فيه دی بده کی ګمان شوه دی دی جهت نه دی د اعراب نسب دی او فاضلا دا مظنون دی د پکې ګمان شوه دی د فاضل توپ پکې ګمان یو د یو جهت نه مظنون فيه او بل جهت نه مظنون پیږي کنه پی نو عرب تابع وی چې په دې کې برابر وی چې مظنون فيه دي دواړه او یا مظنون دي خو نه شي او دغه شان اعطيت زيدن درهمن بار شو اگر چې ثانیم دی اعراب هم د زید دی خپل ته زید اخذ دی او درهمن ماخوذ دی جهت د دوړو یو نشو اگر که جهت نوعی به یو من کم جهت یادو شخصي ونه دی پتن لګي وای شوي کنه وګورئ كمان وقوله من جهة واحدة يخرج دي قول ويصل هذه الأشياء دا أشياء ويصل لكم شفقباتهم وللأن العامل في المبتدا وورا عامل بمبتدا وبخبرك وإن كان هؤلاء إن كان هو الابتداء اگر كتسوك دا ابتداء هم نبي جنو يعني دا عوامل اللفظية ونا خالي دل عاني التجرد عن العوامل اللفظية هذا ابتداء معنى دا للاستناد استناد دو وجنا يوم مسند بالمسند إليه دا نو دولك ابتداء عامل دا لكن هذا المعنى لكن دا معنى چه دا استناد والا من حيث أنه دسي ابتداء يدوم ابتداء من حيث أنه يقتضي مسندا إليه دي سيادنا چه دا ابتداء تقاضد مسند إليه نكي نصوار عاملا بدغه وخت را ابتدا چې دا عامل وګرځیدلو په مبتدا کې جهت بدل شو ومن حيث انه يقتضي
او د دې حیثیت نه چې دا ابتدا تقاضا د مسند هم کوي په دغه صورت کې ابتدا عامل جوړیږي خو د حیثیت د مسند الیه نه د مسند نه نصار عاملا عامل جوړیږي په خبر کې فلیس ارتفاعها هما نو د دې دوړو رفع نه ده من جهت واحده د یو جهت نه تاسو بیان شولې دغه شان وکذا ظننت روالا ظننت زیدا فاضلا توجه جی زید کی عامل عدد دی حیثیت د چې مظنون فيه دی بزید کی ګمان شوی کړه او فاضلا کی عامل عدد دی حیثیت نه چې د ګمان شوی دی بزید کی نه رسي جهتونه بدل شو یو مظنون فيه شو بل من حيث انه يقتضي دا تقاضا کوي مظنونا فيه د دو شیئینو کوي یو مظنون فيه دی او مظنونا او بل مظنون دی عمل او دی ظننتو عمل کړي فی مفعوله په دواړو کې د حیثیت د مفعولینو نه فلیس انتصابهما نو د دې دواړو زید او د فاضل انتصاب نشو من جهت واحده نه پیږي وكذلك اعطيت روال من حيث انه يقتضي اخذا تقاضا اخذ کی زید اعطيتو اخذ هم غواړي ماخوذ هم غواړي نو بزید کی عامل د حیثیت د اخذ را او په درهمن کی عامل د حیثیت د ماخوذ نه جهت یو شو وګورئ يقتضي اخذا وماخوذا دوړ غواړي عمل فی مفعوله او بعمل په دوړو مفعولانو کې کوي یو به حیثیت اخذ بل به حیثیت ماخوذ فلیس انتصابهما ندل تم د دوړو مفعولین او نسب من جهت واحده نشو تاسو پیږئ کنه مخکې راځي ګوره تعریف را د ذکر کړلو او قیدونو سره څوک بار شو دغه بیان را توکللو څه مشکل خو نو کنه تعریف اور پسې دیو نمبر د قیودات او فواید را ته بیان کړل به الفاظ دیگر اوس یو وضاحت کې یو اعتراض جواب جوړې نو هم جوړیږي وقت شوتا اعتراض وکړه تا ویلو تابع چاته ویلې کیږي چې د اعراب د سابق ولا اعراب وي دا سوا زبر دروخه متابع بوي او د سابق ولا اعراب به نه وي لکه مثال په تور باندې جاءني هؤلاء الرجال دلته الرجال تابع دي بالاتفاق حالان کې د اعراب د هؤلاء ولا نه دي ځکه هؤلاء د سره معرب دي نه یار کغه باندې کوم حرکت دي نه کسر د هؤلاء نو د الرجال ولا اعراب د هؤلاء ولا اعراب دي ولنه دغه معرب دي نه نو او تا ویلیو تابع چاته وی چې د اعراب د سابق ولا اعراب وي حالان کې بل اتفاق دا تابع دي دویم قید دی پکې نشته پوه نه شوی دغه شان یا زید العاقل عاقل تو غره د تابع دي بالاتفاق خود د اعراب سابق زید ولا نه دي ځکه زید خو مبني دي او دا العاقل معرب دي نو د اعراب د سابق ولا ذکر نه دي چې سابق کې اعراب شته دي نه نو خو مبني دي پوه نه شوی هم دغه شان ولا رجل ظريفا ظريفا تابع ده بالاتفاق د رجل لپاره حالان کې د اعراب د سابق د رجل ولا نه دي ځکه خو مبني دي او دا منصوب دي فيږي کنه هغه مفتوح دي او دا منصوب دي څو اعتراض شو درې دغه شان یو بل بګي مرګره کا جاءني موسى العالم دلته العالم ولا اعراب دا د موسی ولا نه دي د موسی به اعراب نه دي معرب ځکه موسی کې اعراب سره شته دي نه په سوال پوه شولې کنه برګوري جی جواب دارې مونږ چې دریم قید ولګولو چې دریم قدم ولګولو چې دا تابع به معرب په اعراب سابقه باندې نو اعراب عام دي ک محلی وی او ک لفظي وی به لفظي کی ک هغه حکمی وی او ک حقیقی وی او ک لفظي وی تقدیری وی او کنه غیر تقدیری وی که څنګه ټول ده شامل دي پوه نه شولې به نو تا چې کوم مثال اول پیش کړو جانی هؤلاء الرجال
نه اولای کی او الرجال کی اعراب یو دی خودم رده چې اولای کی محلی دی او الرجال کی لفظی باقاعده ذکر دی محلی څه مطلب دی نه کړی دی په محل کې د اولا په محل کې سم معرب راغلی وي نو مرفوع وي پوه نه شوی محلی معنی دا کدی باندې بل څوک حمله نو د دې په لفظ نه محل باندې به حمله محل خو دې فاعل له مرفوع او الرجال ور سره مرفوع دی کنه دی نو د یو جهت نه د دوړو اعراب دی ښا هغه دوه فاعل لی خودم رده چې یو کې لفظ کی ذکر دی بلکې محلن دی نه بیږي په اور بسی راځي د نور اور بسی عبارت کی وایو غره عالم پوهشا ان الاعراب المعتبر اغه اعراب چې کوم معتبر دی په هغه تعریف کې بالنسبه الى اللاحق والسابق بنسبت سره لاحق او سابق ته نه د لاحق اعراب او د سابق اعراب منګویل یو به د دې مطلب عام من ان يكون لفظي نام د اعراب کې د لفظي وي او که تقديري وي او که محلي وي حقیقتا لفظ حقیقتا اعراب یو کو حکمن وي دا یو بیان کوخه اعراب لفظي خدا ټول پیژنې چې باقاعده به تلفظ وشي زیدن تقدیری اعراب چلتا اعراب باندې باقاعده تلفظ نه کیږي نور اسم معرب وی لکه موسی او محلی چې دې محل ولا کوم اعراب وی یعنی کړه دې بځه باندې معرب راغلی وي هغه ته اعراب ملاوي دله محلی اعراب دا مطلب دی تاسو به کله کله اورئ الکه وی دې اعراب محلی دی محلی معنی کړه دې بځه معرب راغلی وي دا اعراب به حقیقتا لک زیدن حکما چا په حکم کې معرب وی په حکم د معرب کې وی حقیقت کې نه وی بیان کوو او تو غره فلا يردون اعتراض نواریدی کی په مثل جانی ها اولای الرجالو کی چلک الرجال معرب دے خو په اعراب سابقانه دې ځکه سابق کې اعراب نشته موږ جواب کوو معرب دې په اعراب سابقه هم دې خودم را دې سابق کې اعراب محلی دي او دې زید العاقل دلته مناسب عاقل معرب دې په اعراب سابقه د زید باندې خو د زید اعراب لفظي نه حکمی دي حقیقي نه حکمی دي حکمی څه مطلب د زید کې چې کوم رفع تاسو تخکاری دا اعراب نه دی کنه بنا دا خو مبني دی کنه خو دا بنا عارضی ده خو د یا په وجه راغلی ده منادا مفرد معرفه مبني على ما يرفعوي کنه دا اعراب د دې دا بنا عارضی ده ځکه دا د چا په وجه راغلی یا په وجه څنګه چې د معرب اعراب عارضی عمل په وجه راغلی دغه شان د دې دا بنا عارضی ده یا په وجه راغلی ده نو حکمن دې کې کوم اعراب تاسو ښکاری کنه حکمن دا حکمن معرب دې سیوای دې کې دا څه کوم اعراب ښکاری ده حکمن څه دی پوهیږي په حکم د معرب کې دی وګورئ هکه بنا عارضی ده هم دغه شان ولا رجل ظریفا وليس رجل مبني دي خود دې بنا عارضی ده د لا په وجه ده څنګه چې د معرب اعراب عارضی ده عامل په وجه هغه سره مشابهت شو نو دا اعرابي حکمی شو اگر چې حقيقي اعراب نه دی ځکه معرب نه دی نو حقيقي بس اعراب شي په نه شنو خبره باندې د دې دواړو اعرابي حقيقي نه دی ځکه معرب نه دی بلکې اعرابي حکمی دی په حکم د معرب کې دی ولا رجل ظريفا حکم د معرب به ذکر یو ګره العاقل حمل له زید په لفظ باندې خودم ردا چې هغه د معرب دی هغه مبني دی او دغه شان ظریفا هم د رجل په لفظ باندې دی هغه مبني دی او د معرب دی ثم ان لفظه كل تاسو په شولې نو تعریف بیان شو تعریف کوم فواید هغه بیان شو اعراب نه څه مراد دی تعمیمی ذکر کو داغیم بیان شو نو څلورم جزء واوري مولوی صاحب بس قصه ختمو دلته اعتراض نه جواب کی اعتراض زادي ګورا تا محدود چیرې هغه جمع صيغه سره ذکر کړلو توابع محدود په کومه صيغه سره ذکر کړلو توابع ویل کنا او حالن کې معرب چی د چا چې تعریف کیږي هغه مفرد جنس پکار دی هغه جمع نه ولی جمع کې خو اشاره افراد ته یو تعریف خدا افراد نه کیږي تعریف د چا کیږي جنس کیږي او تا معرب چې کې خودلو توابع د کې خودلو نو معلومیږي دلته ته تعریف د
افرادو کې حالانکه تعریف د افرادو په سوال بیان شوه. دویم مليسي دویم اعتراض دار چې تا په تعریف کې کلو راوړله او کلو د احاطې د افرادو د بار راځي کدا سور د موجبي کلیه دی کنه احاطه د چا کوي افرادو کوي او تعریف خود افرادو نه کیږي بلکې تعریف په افرادو نه کیږي تعریف په افرادو په جنس کیږي دا څه کې په سوال پوه شولې نه تعریف د افرادو کیږي او نه تعریف په افرادو کیږي تعریف اصل کې د جنس کیږي او بچا کیږي جنس کیږي نو جواب کوي بھئی توابع کې موږ تعریف د توابع نه کوو تابع کوو کله تابع جمع د تعریف د تابع کوو رسې بدی. دویم دا کلوم چې کوم راوړي د تعریف د کلو نه دی شروع د ثانین نه شروع دی د کلو د مدخول نه شروع دی تعریف کله کلو نه شروع شوی او کلو ثانین به بلنجوي تعریف دین نه دی شروع د کوم نه شروع دی ثانین نه مدخول کلو نه نو دې کلو ولې راوړي دې د بار شي تعریف معنی جوړ شي کڅه معنی جوړ شي هر تعریف کې د ضروري چې جامع هم وي معنی هم وي نو کلو دې د بار موږ راوړي چې څه شي معنی شي نور قصه کو وره وتا لأن التعريف إنما كم ده دور سيدنا ثم إن لفظة كل شكاري ها هنا ليست في موقعها ده خپل ذکر نه د ذکر بالفاظ ذکر کدا که تعریف جز جوړه نو به جایز نه ده به سینه ده مقصد د ده چې خپل ذکر نه تعریف کې نه ده شامله لأن التعريف چې انما يكون للجنس تعریف د چا کیږي د جنس کیږي او بچا باندې کیږي بالجنس لا للافراد د افرادونه کیږي نو توابع ولې راوړی دا بل افراد د افراد باندې هم نه کیږي کلو دی ولې راوړی دا نو جواب دار فالمحدود بالحقيقه التابع دا جواب شو محدود په حقیقت کې څوک دی تابع دی کوم مفرد او حد چې مدخول کلن دی د کلن مدخول له چغه څوک دی او هو ثانین به راب سابق من جهه واحده تاسو پوهیږئ نبی ویلي کلو ولې راوړل کلو هغه شان توابع جمع ولې راوړل جی کلو ذکر راوړل چې تعریف معنی جوړ شي او توابع جمع ذکر راوړل چې جامع جوړ شي تعریف معنی کله جوړیږي توجه جی دا ال جوړیږي چې کوم ځکه محدود صادق راضی کنه د چا چې تعریف کیږي نو ال تتابع هم څه راضی صادق راضی اوس که محدود صادقه ناراضي توجه د چا چې تعریف کیږي صادقه او تعریف چې دی حد هغه صادق راضي خواني درنه کو که یو فرد داسي چې هغه کې محدود چې دی کنه هغه صادق ناراضي او حد چې دی تعریف هغه فرد معنی نو دا تعریف معنی د دخول غیر نه نشو ځکه په محدود کې غیر عمر داخل کو دیو جن موږ څوک راوړل کلوم راوړل څه مطلب دی چې لکه چې حد کم ځای کې وی کنه نو محدود به ملته محدود چې کم ځای کې وی التبه حد وی دا څنګه چې حد په دې فرد هم صادق راشي چلتا محدود نه ویو دخول غیر پکې وشي نو تعریف فائدہ ته وشولا معنی جوړ شو پوهه نشولې په ډېر بار چې محدود په کم فردم صادق راځي چلتا حد صادق راځي او د سیونه شي چې محدود په نه راځي او حد په راشي لكن ولما ادخل كله عليه هر کله چې داخله کړل شو كله په دغه محدود تحد باندې افاد صدق المحدود فائدہ ور کړل چلګه محدود صادق دی بهر على كل افراد الحد پټول افراد دو حد باندې دا سینه د چې حد په صادق راضي محدود په ناراضي او محدود کې غیر ور داخل شو د دې صورت کې فیکون مانعا د تعریف څه شو معنی محدود کې نور څوک نه داخلي خجی توابع د جمع ولې ذکر کړي جمع ذکر کړل چې د پنځه وړو ته شامل شي چاته شامل شي او تعریف جامع جوړ شي څوک اعتبار نشي خاط بهرحال دای په بل انداز مانی وي او ظاهر ادا د مولسه چې مصنف پنځه وړ ذکر کړي دي انحصار په پنځو کې کړي توابع پنځه دي په دې کې انحصار کړي دي
نو معلومیږي که نور وی به ذکر کړي وي نور نشته چې نشته نو ټول 15 افرادیو ټول ذکر کړي جامع شو ظاهر دا د انحصار د محدود کیفیه په دغه 15 کې لعدم ذکر غیرها ځکه ذکر د غیر نه دی کړي فیکونو جامعا نتم شو نو فیحصل حد حاصل شلو حد جامع هم دې معنی هم دې یکون جمعه ومنعه د دې جمع جامع جوړیدل ومنعه معنی جوړیدل کل منصوص علی د څه شو لکه چې باقاعده بنا سوکړلو ځکه یو کې جمع ذکر توابع جمع ذکر کړل جامع کو او به اوس کلو ذکر کړل حد کې نو معنی